دغه پاخه کلک رښتینی مؤمنان دي دی لرا د جنت وعدې دي د مغفرت وعدې دي د ښایسته او د عزتمند خوراک وعدې دي لکه کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې په لایک کېدو او په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي دا صورت انفال د 5 نمبر آیات نه تر 10 نمبر آیات پورې د قرآن درس د قرآن ترجمه ده مخې ته چې ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي مخې ته به انشاءالله تعالی تاسو ته قرآن الفاظ هم ښیي او د لاندې به اردو هم وي او په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چرنگی پښتو کې به دا ترجمه هم کوي ویډیو اخره پورې ګوره بیا به هم سمجھ کې راځي صحیح ده که نه نو صورت کی اصل مقصد الجهاد والقتال فی سبیل الله تعالی او دویم غنیمتونه انفال هغه زیاتی شی چې جنگ کې لاس ته راغی دا د الله حق دی د پیغمبر حق دی الله به امر کوي حکم به کوي پیغمبر علیه السلام به ویش کوي تقسیم به کوي تاسو د خپل ځان نه ویش مکوئ تقسیم مکوئ دې کې روانې گئے ما دا د الله شی دی تاسو ته به هر تن د برخه رسی او پیغمبر علیه السلام به په خپل تقسیم کوي اوس هغه علتونه ذکر کوي چې دا بدر جنگ څنګه شوی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول تپوس کوي دتانا چې زیاتی شی لاس تراشي نو دا بچاله ورته ویا دغه زیاتی شی حق د الله او د پیغمبر دی کما اخرجک دا ستاسو حق نه دی دا د الله او د پیغمبر حق دی لکه څنګه چې ته وستی پیغمبر رب ستا د کور ستانه بالحق په حکمت سره لکه څنګه چې پیغمبر ته الله د خپل کور وستی او جهاد لای روان کړي بدر لای روان کړي کما اخرجک لک څنګه چې وستی تعالی را ربستا من بیتکا کورستانا بالحق حکمت سرا بالحق درست خبر ده بالحق چې حق سرګن شي تید مدینه بار راوستی او بدر طرف ته بوتلی بالحق دې د پارا چې حق سرګن شي دین او اسلام غالب شي او د کافر ملا مات شي او ټول دنیا نندارو کی نظارو کی وی ویني لکه څنګه چې وستی ته رب ستا تستا کورنا بالحق چې حق سرګن شي وان فريقا من المؤمنين لكارهون یقینا یو ډله د مؤمنانو نه دای بدګړل د مدینې نه بار وتل دای بدګړل زکه چې دا خو ناصاپه یو حکم راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی چې د شام نه یو قافله روانه شوې ده ابو سفیان تله او تجارت لا عربو کې فصلونه نو شولې نوي غنم نو وربش نو جوار نو روجي نوي کپڑے نوي کپاس مالوچ نو صرف د کجورو باغونو نو دی به تجارت د پاره مدینې نه شام تتلو چا سره پنځو خانو چا سره لس چا سره شل دا به ټول را جمع کړل خپل سرمایه به بار کړه دا به شام ته وړله هلته به خرڅوله او د دې بدل کې به غنم جوار وربشي اناج کپڑے دا به راواغستل واپس براتل نو چې کله د ابو سفیان قافله د شام نه واپس راتله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولید چې دوه قافلې دي یو به الله تعالی راکړي
الله ورسره وعده وکړه چې یو قافله ستا ده خو تعیین نه وشوی ابو سفیان چې کله خبر شو چې مونږ خو مدینې ته واپس روان یو خو لارې کې را د مسلمانان ناست دي او به مونږ به حمله کوي او زمونږ دا ټول مال متاع سامان دا به رانه واخلي نو هغه یو سړی مدینې ته په منډه ولېږه چې لاړ شه ابو جهل خبر کا چې مونږ باندې مسلمانان حمله کوونکي دي تاسو د هغې لار ونسئ ابو جهل مدینې کې اعلان وکړ او ځان سره لوی غټه قافله سره د وسلې سره د هتیارو اوښان زر تنه یې راجمع کړه اوس د مدینې نه دوه لارې دي یوې لارې باندې ابو سفیان را روان دی هغه خپله لار بدل کړه او مدینې نه چې کله نبی علیه السلام سره د ملګرو بار شو اوس دی مشوره کوي چې څه چلو کړو مخې ته قافلې دوه دي ډلې دوه دي د بعضو مسلمانانو خیال دا و چې داسې به وکړو د ابو سفیان قافلې باندې به حمله وکړو ځکه چې هغې سره وسله نشته او موږ سره هم ډېره کمه ده خو د نبی علیه السلام خیال دا و خوښه یې دا وه چې دې باندې حمله نه کوو د ابو جهل قافلې باندې حمله کوو د ګڼو صحابهو دغه خوښه وه بیا حضرت مقداد را پاسېد پورته شو چې یا رسول الله موږ بني اسرائیل نه یو چې تا ته به ووایو چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي وجنګېږئ موږ به دلته ناست یو نه نه موږ تا باندې ایمان راوړی دی ته زموږ پیغمبر یې موږ در سره یو کوم خوا ته چې ځې نو دا بعضې خلک وان فریقا من المؤمنین لکارهون د دې خیال دا و چې یا رسول الله موږ خو تیاری نه دی کړی داسې به وکړو چې واپس به لاړ شو خپله وسله هتیار دا به راواخلو نو بیا به حمله وکړو نو دلته د هغې ذکر کوي وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یقینا یو ډله د مؤمنانو نه بد ګڼي د وتو د مدینې نه یجادلونک بحث کوي تا سره خبرې کوي تا سره فی الحق په باره د جنگ بدر کې فی الحق په باره د امر د الله کې بعدما تبین رستو د هغې چې څرګند شو چې جنگ لزو کانما یساقون الی الموت تب وای چې دیګنې روانولی کېږي په طرف د مرګ وهم ینظرون او دی ویني مرګ لره د چا چې دا خیالو چې ابو جهل په طرف نزو د ابو سفیان په طرف زو نو د هغې خیال ګڼې داو چې ته به وایې چې مرګ طرف ته روان دي او دی په خپلو سترګو ګڼې مرګ ویني کانما یساقون الی الموت ته به وایې چې دی روانولی کېږي په طرف د مرګ وهم ينظرون او دی ویني مرګ لرا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دویم علت یاد کئ هغه وخت چې وعده وکړه تاسو سره الله یو د دوو ډلو نه انها لکم دا به یې ستاسو دو ډلې دي یو د ابو جهل دا بل د ابو سفیان دا یوه ستاسو ده الله تاسو سره وعده وکړه چې یوه ډله به ستاسو وي وتودون او تاسو غوښتله تاسو ارمان کو ان غیر ذات الشوکتې دا چې بی د خاوندان د وسلې نه تکونو شي لکم تاسو لره ستاسو خیال ګمان ارمان داو چې د ابو سفیان قافلې د مخامخ شو الله تاسو سره د یوې قافلې د یوې ډلې وعده کړې ده چې دا ستاسو ده او ستاسو ارمان سو ان غیر ذات الشوکتې
دا چې بی خاوندان د وصلې تکونو شي لکم تاسو لرا شوکت وی دبدبی تا رعب تا وصلی تا وتودونا تاسو غختلا ارمان کو ان یقینا غیر ندشی ذات شوکتی خاوندان د وصلی خاوندان د دبدبی وتودونا تاسو غختل ان غیر ذات الشوکتی چې بی د خاوندان د وصلی تکونو شی لکم تاسو لرا ويريد الله او اراده لرا الله ان يحق الحق بكلماته چې غالب کی حق لرا بخبل حکم سرا ان يحق الحق چې ثابت کی حق لرا پورته کی حق لرا غالب کی حق لرا بکلماته بخبل حکم سرا تاسو خو جنگ نه غوښته جهاد نه غوښته خیال هم داو چې د ابو سفیان قافله چې بی وسلې ده دا به لوټ کو دا مال به واخلو لیکن دا الله حکمت بلو ويريد الله غختل الله ان يحق الحق بكلماته چې غالب کی حق لرا بخل حکم سرا ويقطع دابر الكافرين او بری کی جړل د کافرانو ليحق الحق چې ثابت کی حق لرا ويبطل الباطل باطل کی باطل لرا ولو كره المجرمون اگر کبد غړي مجرمان نو ابو جهل بکی مردار شو او یا لوی لوی کافر غټي غټي سټي دا گرفتار شو قید کرا نو الله دا کافر املا ما تکړه او روم خبر شو فارس خبر شو ټول د دنیا کافر خبر شو چې لګو مسلمانانو یو طرف ته 314 مسلمانان او بل طرف ته زر تر کافر دریم علت اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کو خپل رب ته کله چې نبی علی السلام د مشرکان لوی قافله ولیدا لوی لخر د ابو جهل سره نو نبی علی السلام لاسونه اوچت کړل دعاګانې شروع کړې او دعاګانې کولې وګدې وګدې غټې غټې دعاګانې یا الله دا ما سره لږ مسلمانان دي 300 سال پاسا کنن دی هلاک شو نو بیا به سبا ستانو ما غستو والا څوک پاتې نه تا ما سره د نصرت وعده کړی دي د فتح وعده کړی دي نن هغه وعده پورا کا سر ته ورسه نبی علیہ السلام فریاد کوي دعا کوي او د وګینه رومال کته ورځيږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا بیا دا رومال پورته کوي یا نبی الله یا رسول الله بس کا او الله بستا فریاد قبلی دعاګانې قبلی زمون په امداد کوي اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کا خپل رب ته فاستجاب لكم نقبول دی او کړه الله تاسو او وی فرمایل انی ممدکم بالف من الملائکه یقینا زیمداد کون کې تاسو بزر ملائکه سرا مردفینا پر لپسیراتون کی دی یو بل پسیراتون کی دی مردفینا ډلې ډلې نو اول الله زر فرشتي راولې غلي بیا 3000 او بیا 15000 وما جعله الله او نه دې ګرځولې الله دا امداد په ملائکه سره الا مگر بشرا زیره دې چې تاسو خوشاله شئ ولتطمئن به قلوبکم او کلک شي مطمئن شي دې سره زړونه تاسو ومن نصر ندا غلبا الا من عند الله مگر طرف د الله نا ان الله عزیز حکیم یقینا الله ضرور دے غالب دے حکمت والا ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک